نن موږ خبره کوو په دوه ټاپک او دوه ټاپک دا چې یو ایم ټي آی چې کوم هاسپټل دي ان هسپتالونه دي په خیبر پښتونخوا کې هغې باندې خبره کوو او دوه موږ چې کوم سرکاري پوهنتونونه دي چې یونیورسټیز ورته ویلي په هغې خبره کوم. په موږ که وګورو په خیبر پښتونخوا کې دا دواړه شوبې چې کوم دي ان ایجوکیشن هایر ایجوکیشن د یونیورسټیانې چې کوم دي او ایم ټي آی صحت حوالې سره خبره کوو ډېر بد حال دی. یو خو د خیبر پښتونخوا حکومت هغه بنیادي صحت مراکز چې کوم دي هغه آوټ سورس کړي دي یعنې د هغې نشکاري کړې ده چې د هغې پور پرفارمنس و هغه خو موږ به یو طرف ته ایم ټي آی څه چې کله یعنې د دې دپاره یو قانون جوړ شوی د صوبایي اسمبلۍ نه د دې نه بل پاس شوی او هغه ایکټ شکل خپل کړی. نو شیروان برکي نوم به تاسو اورېدلی وي چې دا په امریکا کې وي او د دا باندې چیرمین کزن دی. د د وجې نه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم صحت محکمه صحت د هغه تباهي په لور روانه ده. که موږ وګورو یعنې د پېښور غټ هسپتالونه هغه ایم ټي آی دي. ایم ټي آی کې څوک چې لیډي ریډنګ هسپتال دی، حتی آباد میډیکل کمپلیکس دی، د دې نه علاوه خیبر ټیچنګ هسپتال دی. ایم ټي آی کې د خیبر پښتونخوا چې کوم محکمه صحت دی د هغې کردار هېڅ نشته دی ولې چې دا چلوي بورډ آف ګورنرس او بورډ آف ګورنرس چې کوم چیرمینان دي هغه ډېر زیات پاورفول دي. په هسپتالونو کې هاسپټل ډایرکټر او میډیکل ډایرکټر تعینات کړی شوي دي. خو که موږ وګورو دا ټول نظام چې کوم دی دا یو یعنې بورډ آف ګورنر سره تاسو ته به یاد وي چې په تېرو ورځو کې یو غټه مسله راغلې وه هغه په حتی آباد میډیکل کمپلیکس کې هغه راغلې دا وه چې په هغې کې کلیدي چې کومې عهدې دي یعنې پوسټونه یې په هغې باندې غیر قانوني برتنې شوي په درنو ته یعنې په درنه پانګه باندې هغې تنخواګانو باندې هغې برتي کړی شوي دي. هغه پوسټونه ایډورټایز کړی شوي نه دي اللیګل طریقې سره یعنې دغه برتنې شوي دي او په اهم پوسټونو باندې هغه تعینات کړی شوي. چې کوم 5 کال دپاره کوم هاسپټل ډایرکټر دی ډاکټر ګلزار احمد خان هغه یو لیټر سیکرټري هیلث ته لیکلو او یو لیټر چې کوم دی هغه انټي اسټیبلیشمنټ انټي کرپشن اسټیبلیشمنټ خیبر پښتونخوا ته لیکلو. هغې په د دې وضاحت کړی او بل هغې ته د مداخلت کولو استدعا کړې وه. هغې دا ویل چې دلته کې پوسټونه یې په هغې باندې غیر قانوني برتنې شي د دې تحقیقات وکړی شي. په دې باندې چې کوم بورډ آف ګورنرز و هغې معطل کو. هغه چې کله معطل شو ډاکټر ګلزار لال پېښور های کورټ ته لاړ او هغې سټې راواخیسته او چې کوم د بي او جي کومه فیصله وه د معطلۍ هغې معطل کړله او هغې په خپله عهده باندې بحال کړم. تاسو ته به یاد وي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا اعلان کړی چې تاسو د کرپشن ثبوتونه موږ ته راوړئ موږ به کاروایی نه وکړو. ینګ ډاکټر پروینشل ډاکټر اسوسییشن هغې پریس کانفرنس یې وکړې ثبوتونه یې هم راوړل وزیر اعلی هېڅ قسمه ایکشن وانخیست. داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم بې بسه دی. نو شیروان برکي په وړاندې هغه بې بسه دی ولې چې هغه یو طاقتور دې وخت کې که موږ وګورو دا ټول هر څه که چلی نو شیروان برکي چلی. یو خو دا خبره شوه دغه شانته چې کوم نور هسپتالونه ایم ټي آی هسپتالونه دي په هغې کې د صحت د سهولتونو ډېر بد حال دی. صورتحال ډېر زیات خراب دی. ایم ټي آی بنیادي مقصد دا چې هسپتالونه به خپله فنډ جنریټ کوي او په خپله به په دې هسپتالونو باندې خرچ کوي. صوبایي حکومت به پکې څه کردار نه وي او صوبایي حکومت د دې باوجود صوبایي حکومت چې کوم دی هسپتالونو ته پیسې ورکوي. خو که موږ وګورو چې کوم د صحت سهولتونه دي هغه ډېر زیات خراب دي او په صوبایي حکومت باندې ګوتې پورته کړي. دا خو ما صرف یو مثال درکو د ایم ټي آی حتی آباد میډیکل کمپلیکس دغه شان چې دا نور هسپتالونه دي په دې حوالې سره هم ډېر زیات تحفظات دي. اوس موږ راځو یعنې هایر ایجوکیشن ته او هایر ایجوکیشن چې کله 18 عیني ترمیم پاس شو نو هایر ایجوکیشن چې کوم مخکې وفاقي حکومت سره نو اوس هغه چې کوم دی خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي حکومتونو ته ورکړی شوی. هغې څه نقصان شو؟ د هغې نقصان دا شو چې صوبایي حکومت یعنې د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم سرکاري پوهنتونونه دي یونیورسټیانې هغې ته توجه نه ورکوي او چې توجه نه ورکوي یعنې سرکاري یونیورسټیانو هر یو فیس چې کوم دی هغه بېتحاشه سیوا کړی خو د دې باوجود د دې اخراجات نه پوره کېږي. د پېښور پوهنتون مثال به درله درکړمه یعنې د 2 میاشتو نه ټیچنګ سټاف او نور ملازمینو ته تنخوا نه میلاو شوه او هر میاشت هر دویمه میاشت پس چې کوم د سرکاري ملازمین د خپل تنخواګانو دپاره احتجاج کوي. چې کوم ریټایر شوي خلک دی یعنې هغه پروفیسر دی اسوسییټ پروفیسر دی اسسټنټ پروفیسر دی یا نور سټاف دی
هغې ته پنشن هم نه دی میلاو شوی. نو دا د سرکاري پوهنتونونو دا حال دی چې کله ریټینګ کېده نو په هغې کې تاسو ته پته وي چې په ریټینګ کې یعنې خیبر پښتونخوا کې نو سرکاري یو پوهنتون چې کوم دی هغه په لومړي لمبر نه و راغلی ولې چې دا د دې خیبر پښتونخوا حکومت بېغوري ده. بیا په خیبر پښتونخوا کې بیا پېښور چې کوم ډېر تاریخي حیثیت لري پېښور پوهنتون هغې ډېر بد حال دی او داسې ډپارټمنټ شته چې هغې کې د سره داخلي نه دي شوي. نو 18 عیني ترمیم خو یو طرف ته په هغې باندې ډنډوره پیټ کېدله چې یاره دا صوبایي حکومتونو ته ډېر زیات بېتحاشه اختیارات ورکړل شو. ټول ډپارټمنټ چې کوم زیات ډپارټمنټ چې کوم هغه ډیوالډ شو یعنې صوبو ته د هغې اختیار ورکړل شو. نو فایده یې څه شوله؟ فایده تاسو وکته د خیبر پښتونخوا حکومت دا حال دی چې د خپلې خوښې یعنې وایس چانسلران راولي سکروټني کمیټي سرچ اینډ سکروټني کمیټي جوړه شوې وه د هغې چې کوم سفارشات وو هغه وایس چانسلران ونه لګولی شي. صوبایي حکومت دا کوشش کوي چې د هغې د خوښې وایس چانسلران د یونیورسټو چې څه کوم سرکاري پوهنتونونه دي د هغې وایس چانسلران د هایر ایجوکیشن کې بیړه غرقه ده. زمونږ دلته د خیبر پښتونخوا هایر ایجوکیشن چې کوم منسټر دی هغه سره د بلدیاتو منسټري هم ده مینا خان آفریدي او هغه هایر ایجوکیشن منسټر هم دا زموږ ډېره غټه لویه بدقسمتي دا ده چې هغه سړی یعنې د دې منسټر نه کړی شو چې هغه په هایر هغه په یعنې کوالیفاید کس وي. په دې باندې دا ګوتې پورته کېږي چې دا دومره هائی کوالیفاید ایجوکیشن منسټر نه دی. که نه هم دی یاره کم تعلیم یې خو پکار وه چې یاره دا یونیورسټیانو د حالات یې ښه کړی وی. یونیورسټیانې ټولې چې کوم سرکاري یونیورسټیانې هغه بحران سره مخ دي ملازمین چې کوم دی احتجاجونه کوي. پکار چې هایر ایجوکیشن ته خصوصي پاملرنه وکړي. که موږ وګورو بیا لاندې راځو ابتدایي چې کوم ته ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن چې ورته وایي هغې بیړه غرقه هغې بیړه غرقه په دې چې سرکاري اسکولونو ته کوم ټاسک ورکړی شوی د داخلو دپاره هغه داخلي هغه ټاسک چې کوم دی هغې پوره نه کړو. هغه د داخلو چې کوم هدف و هغې پوره نه کړو. یعنې په ډېر په لویه پیمانه باندې خیبر پښتونخوا کې ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي هغې ته داخلي نه دي میلاو شوي هغې ته داخلي نه دي ورکړی شوي. د یو خوا غربت دی بل طرف ته که موږ صوبایي حکومت خو بالکل ایجوکیشن فری کړی دی. ابتدایي چې کوم ایجوکیشن دی 10مه پورې یعنې کتابونه مو ته فري ورکوي. خو بدقسمتي دا ده یعنې عزم نشته چې دغه ماشومان چې دغه کورونو کې دي په کوڅو کې لوبې کوي او داسې بغیر د تعلیم نه غټېږي هغه راولي او په سکولونو کې داخل کړي. دې حوالې سره مخکې یعنې قانون سازي هم شوې وه چې کوم والدین هغه بچې په سکول کې نه داخلي د هغې دپاره سزاګانې مقرر شوي. زموږ غټه بدقسمتي دا چې یعنې په خیبر پښتونخوا کې قانون سازي وشي خو په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي. نو دا خبره ما صرف په 2 ټاپک باندې کوله. یو د سرکاري هسپتالونو او بل مې کوله په ایجوکیشن کې هایر ایجوکیشن او بل ورسره یو بل هم ورسره کوم هغه په سپورټس حوالې سره. زمونږ تاسو ته به پته وي چې زمونږ یعنې محکمه کیل چې ورته وایي د لوبو محکمه چې کوم ده یوت افیر هغې یو پری کوالیفیکیشن یا ټینډر کړی. یو ټینډر یې داسې کړی چې 2 حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو او قیوم سپورټس کمپلیکس شو د هغې نجکاري کوي هغه آوټ سورس کوي. په هغې کې 300 ملازمین دي. هغه څه دپاره کوي چې دا د دې دواړو چې کوم د کمپلیکس دی سپورټس کمپلیکس دی په دې ذمواري به نجي شعبې ته ورکړی شي. چې نجي شعبې ته ورکړه شو هغه به په څومره لوبې کېږي په دې دواړو یعنې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کېږي یا په قیوم سپورټس کمپلیکس کې کېږي د هغې به هغې چارجز اخلي. چې کوم خلک ځي انټري کوي هغې به هم پیسې اخلي. دا به هغې به خپل اخراجات څنګه پوره کوي او اخراجات به هم پوره کوي او د دې نه به منافع هم کوي. نو د کپتان په حکومت کې دا یو فیصله مخکې شوې وه چې هر تحصیل په سطح باندې به یو ګراونډ وي. زمونږ خو بدقسمتي ده چې کوم تیار ګراونډونه یعنې جوړ کمپلیکس یې جوړ شي سپورټس کمپلیکس یې جوړ شوي دي هغه د هغې نجکاري کېږي. یو طرف ته خو چغې وهي چې موږ لوبو ته وده ورکړو. بل به سره دې کې زه دا خبره م وکړم چې په خیبر پښتونخوا کې د منشیاتو استعمال ډېر بې کچه سوی شو. بیا پکې آیس ډېر زیات استعمالیږي. زمونږ چې کوم ځوان کول دی هغه آیسو طرف ته روان دي. پکار چې موږ د لوبو میدانونو ته بوځو. د لوبو میدانونه چې کوم آباد کړو چې کله د لوبو میدانونه کوم ملک د لوبو میدانونه آباد وي هلته منشیات سکل یا منشیات استعمال هغه بالکل نه وي. خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ خو یو افغانستان سره باډر لګېدلی بل موږ وګورو قبایلي اضلاع دي بیا خصوصا تیره ده
دا منشیات چې کوم دی د خیبر پښتونخوا دا د دې هب دی او بیا موږ وګورو پېښور کې دا چې څومره د آیس چې کوم سکي چې کوم ته آیس ماران وایي هغې چې کوم دی دغه جرمونه کوي سټریټ کرایم کې هغې ککړ وي موبایل سنیچنګ کې هغې ککړ وي دومره جرمونه چې زیات کېږي هغه ټول پکې چې کوم آیس ماران دي آیس کې هغه کې نو د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي ادارو کې د آیس مخنیوي ونه کو دغه شان ته په عوامي سطح باندې هغې مخنیوي ونه کو اوس چې کوم د سپورټس کمپلیکس دی هداباد سپورټس کمپلیکس شو قیوم سپورټس کمپلیکس شو هغې نه ښکاري کېږي نو دې ته په دې باندې موږ د ګورنر نه تپوس کړو هغې وایي چې حکومت یعنې د خپل سپورټس کمپلیکس د میدانونو حفاظت نشي کولی هغې ته د حکومت کولو اختیار نشته